چې په دې سپینه ږیره باندې تا د الله څنګه اوچتاو د خدای غټ عالمه ته د الله نه نه یېرېږې چې تا د الله اوچتاو په دې سپینه ږیره باندې ته د الله نه نه یېرېږې چې تا د زرګونو شاګردانو شیخ الحدیث تا د زرګونو شاګردانو استادانو د محدثینو استاد تا په دې باندې الله اوچتاو په دې باندې دې ډس کاو ته د الله نه نه یېرېږې خدای په دربار کې بخی چې ای زما پروردګاره د کور نه راوتې وم بغیر د وینو نه لیکن چې مدرسې ته نه وم رسېدلی ږیره مبارکه هغه سپینه چې ما په اودس په اوبو باندې وینځلې وه هغه د په وینو باندې ووینځلې شوه. کله چې سر شیخ صاحب د آرمی چیف باره کې یو بیان ورکړی و هغې نه پس په سوشل میډیا باندې د دې په فیور کې د دې خلاف یو بحث شروع شوی د هغې نه پس خو دې څه سیکیورټي غوښتې نه وه تاسو چې یو نسه خبره وه یو ادا کلیپ و مخکې وروستو کټ شوی کلیپ و هغې راغستی و د پښتنو چې کوم دی هغه ته پې ډېر درد او تکلیف رسولی او شیخ صاحب په درس کې دا ویلو چې زما د طرفه زما ټولو متعلقینو ته درخواست دی چې چاله به د کنځلې جواب نه ورکوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زعیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو کتونکو په 400 کې په هغه سپاټ باندې ولاړم په کوم سپاټ باندې چې نن سحر نامعلومو کسانو په مولانا شیخ ادریس صاحب باندې او د هغې په محافظانو باندې ډزې کړې دي. په دې ډزو کې شیخ ادریس صاحب چې کوم دی هغه شهید شوی دی د هغه دواړه محافظ کانسټیبلان چې کوم هغه شدید زخمیان دي. د دې وقوعې حوالې سره او تر اوسه پورې چې کوم انویسټیګیشن شوی دی د هغې په حوالې سره به ډي پي او 400 د وقاص خان سره هم خبرې کوو د شیخ ادریس صاحب ملګرو او فیملی سره هم خبرې کوو. دا یو ډېر زیات دردناک او افسوسناک رپورټ دی. ضرور یې وګورئ. نن سهار چې په 400 کې کوم افسوسناک واقع شوی د شیخ ادریس صاحب چې شهید شوی دی سر دا څه وکړو سر دی وکړې تفصیل څه دی دا سر ټایم دا څه چل شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د 400 کې نن یو ډېر غټه حادثه شوې ده یو ډېر سیډ انسیډنټ پای کې شیخ الحدیث شیخ ادریس صاحب شهید شوی دی او یې سره چې کوم دوه د پولیس ګارډز ګنرز هغه دواړه زخمیان شوي دي. تفصیلات د دې دا چې سهار تقریبا معمول کې شیخ صاحب د خپل کور نه راځي خپل مدرسې دارالعلوم نعمانیه ته او بیا هغې نه پس اکوړي ته هم ځي روټین کې. نو څنګه چې د دې روزانه معمول په هغه معمول دي را روان شوي دي او حاضر سات زمونږ د دې ډرایور سره لږ شانتي خبرې ترې شوې. نو ډرایور مطابق د ګاډي باندې د روستو طرف نه فایرنګ شوی دی چې پای کې زموږ د پولیس والا هم زخمیان شوي دي او شیخ صاحب شهادت شوی دی. د دې کور کم ځای دی سر کم ځای نه راوتي او مدرسې کم ځای کې دا چېرته روان و؟ شیخ صاحب دی کور خو تورنګزو طرف ته او دلته کې سټي سره حدودو کې د دې دارالعلوم نعمانیه مدرسه ده دې هلته کې راتله. سهار څه ټایم و سر؟ تقریبا 6:30 بجې ټایم ده. کوم ډرایور سره چې تاسو خبرې شوي دي ای څه وایي سر چې دا ملزمان په موټرسایکل و موټر کې و یا دغلته ناست؟ ډرایور ګوري لا ډېر زیات داسې ویلی شو چې هغه په خپل هغه حادثې په دوک درد کې دی. نو څه ډېر وضاحت سره زموږ هغه سره ډیټیل خبرې نه دي شوي خو بهرحال هغه ته هغه ویل چې زما اندازه دا شانتې ده چې دا موټرسایکل والا دي. دی په موټر باندې ټوټل څومره ډزې شوي دي سر؟ مونږ ته د موقع نه تقریبا 10 خول ملو شوي دي. دغه ځای کې خوا او شا کې چېرته سی سی ټي وي شته یا څه عیني شاهد ملو شوی دی چې وایي چېرې دا خلک څنګه رالل څنګه ډزې؟ زموږ ټیم سی سی ټي وي فوټیج کلیکشن لوتی دی او انشاءالله موږ پوره امید لرو چې موږ ته به فوټیج ملو شي. سر د دې د دې نه پهله څه دمکي ملو شوی وه یا دې داسې پولیس سره څه رابطه وه؟ داسې سچ سپیسیفیک تھرټ نو راغلی خو بهرحال شیخ صاحب سره خپل زموږ د پولیس ته طرفه سکیورټي وه 3 ګارډز ګنرز دي ته د پولیس ته طرف نه ملو او دې ته موږ سکیورټي بالکل پلاو کړو. کله چې سر شیخ صاحب د آرمی چیف باره کې یو بیان ورکړی و هغې نه پس په سوشل میډیا باندې د دې په فیور کې د دې خلاف یو بحث شروع شوی د هغې نه پس خو دې څه سکیورټي غوښتې نه وه تاسو نه؟ الریډي شیخ صاحب سره سکیورټي وه 3 کسان ورسره وو. اوس پورې چې کم انویسټیګیشن شوی دی سر
هغه کې څه پته لګي چې د خلک د کم طرف نه راغلي دي یا بیا واپس تلی کم طرف ته دي؟ ګوري حاضر صاحب دا ډېر یو ارلی سټیج دی، په دې سټیج خو دا شانتي اتھنټیک خبر نشم کولی، خو مونږ لګیا یو ان شاء الله، او مونږ پر امید یو ډېر ایفرټس په دې کیس کې لازمن مونږ کوو، دا به خیر ان شاء الله ټریس کیږي. د جنازې ته هم ډېر زیات خلک راځي سر، اهم شخصیات چې کم دي چې داسې خلک هم پکې شته چې هغې ته الریډي تھریټس شته، د هغې د سیکیورټي دپاره څومره اضافي نفري چې کم ده په 400 کې لګېدلی؟ بالکل د شیخ صاحب عقیدتمند چې دي هغه په ثابته صوبه کې دي، په پښتونخوا کې دي، 400 خو ډیفینټلی د هغې هوم ټاون دی. نو مونږ د ریجن نه هم نفري راغوستې ده، مونږ چې کوم دی د اف آر پي نه هم نفري راغوستې ده، مونږ یو پراپر سیکیورټي پلان ورته ایشو کړو. انشاءالله مونږ به جنازه کې جنازګاه د دې د دعا فاتحې ځای کې د رهایش باندې او په مدارس باندې به انشاءالله مونږ سیکیورټي دې ته پرووایډ کوو. سر اصل د دعا سے کې تاسو یو خبره وکړه چې څو پورې دي ملزمان نی گرفتار، هغې پورې به د پولیس مخکې به څه منډه ترڼئ؟ سر مونږ ګوري چې دا زموږ دپاره یو ډېر چیلنجینګ کیس دی، او دا زموږ دپاره رایټ ناو که تاسو ګورئ نو په 400 کې به ټاپ پرایورټي او ټول موسټ امپورټ کیس همدا یو دی. نو د 400 پولیس چې څومره ایفرټس وي، هغه که ټیکنیکلی که هغه هیومن ایفرټس وي، که هغه مونږ ادروایز د بل ایجنسي نه هیلپ پکاري، ټول مونږ به روی کار راولو کیس په ټریس کوو انشاءالله. آی جی صاحب هم د دې کیس نوټس اخیستی دی سر، د هغې طرف نه خو څه داسې نور څه هدایات نه دي راغلي یا داسې سخت نوټس؟ ګوري د آی جي صاحب دپاره ډیفینټلی په دې ټایم کې 2 شیزونه ټول نه موسټ امپورټنټ دي. اولنی د دې کیس ډیټیکشن او د ملزم اریسټ او ورسره لاین آرډر سچویشن، پای باندې ډیفینټلی د آی جي صاحب ډایرکشن ډېر کلیر دي او موږ پای باندې کار کوو. سر تاسو څه ګڼئ چې د شیخ صاحب خپل پرسنل مسله خو نه وه، دا دهشتګردي ده یا څه پرسنل؟ ګوري پرسنل خو بالکل نه وه، پرسنل خو مونږ چونکې مونږ دلته 400 کې ټول یو، هر چا ته پته چې شیخ صاحب بالکل چا سره داسې تنازع نه وه، دهشتګردي وا یا نه وه او د کم ګروپ ته طرف نه وه، دا به انشاءالله مخکې انویسټیګیشن کې کلیر شي. څنګه تاسو دعا کې اورېدل د هغې چې څونه عقیدتمند دي وی چېرې 3 ورځو پورې مونږ پولیس له ټایم ورکوو، د هغې نه پس به احتجاج کوو؟ مونږ به انشاءالله 3 ورځو کې دومره غټ ایفرټس کوو چې الله به خیر کې انشاءالله دا کیس په ټریس شي. حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په جنازه باندې ولاړې او هغه به سلام خی پس مونږ خاورو ته سپارو او د دنیا نه دا یقیني یو ډېر تکلیف دی او یو ډېر مشکل وخت په مونږ علاقه باندې په دې علماو راغلی. زه خو دې زړه ته حیران یم، یقین وکړه زه دې زړه ته حیران یم، زه دې لاس ته حیران یم. زما تم او زما دا زړه دانه نه هلي چې په یو داسې پاک سړي باندې، په یو داسې بې ضرره سړي باندې چې زموږ دې ټولو مرګونو ته پته ده چې په دې پښتو کې مونږ کله ناکله ویو چې ای پاس ولې ګورې بې ضرره، چا ته ضرر نه دی رسولی، چا ته تکلیف نه دی رسولی، چا ته کنځل نه دي کړي، په تقریر کې چا ته بد الفاظي بد داسې الفاظ چې هغه چا دوک او چا درد زړه ته رسوي دی نه دی کړی. مونږ په دې باندې خفه راغلي چې شیخ صاحب ډېر بې ضرره سړی و، شیخ صاحب ډېر داسې صلح الکل سړی راغلی و. حیران چې په دې سپینه ږیره باندې تا د الله څنګه اوچتاو، د خدای غټ عالمه ته د الله نه نه یېرېږې چې تا د الله اوچتاو په دې سپینه ږیره باندې، ته د الله نه نه یېرېږې چې تا د زرګونو شاګردانو شیخ الحدیث، تا د زرګونو شاګردانو استادانو د محدثینو استاد، تا په دې باندې لاس اوچتاو، په دې باندې دې ډس کاو، ته د الله نه نه یېرېږې. انسان ظلم کړی دی، چا چې دا جبر کړی دی، الله تعالی دې قوم ته ښکاره کړي، الله تعالی دې حکومت ته په لاسو باندې ورکړي، او نور دې الله تعالی د لاس د دوی د ظلم نه، د علماو د ظلم نه او د علماو د تکالیفو نه. تاسو خپل تعارف وکړئ جی، او دا چې کوم سارانه واقع شوی د واقعي چې ډېره زیاته دردناکه پیښه ده، دې حوالې سره تاسو ته څه معلومات شو، سهار څنګه خبر شوی؟ پیر سید حلیم شاه باچا جمعیت علماء اسلام جوائنٹ سیکرٹری ضلع 400 سحر 8 بجې موږ ته اطلاع رااله، ما پسې د حجرې نه کس راغی کمرې ته چې دغه شان واقع وشو، شیخ صاحب چې کوم دی هغه شهادت وشو د اتمانزو اجي صاحب جنازګاه سره. بس زه فوراً ما وکړه، زه مونځ نه بعد لږ آرام کوم، وده کېږم، مونځ هم کړو، بیا وده شو، بیا هم رودانګل او ډایرک اسپتال ته رالو. شیخ صاحب په اسپتال کې پروت و، هغه پوسټ مارټم کېده او د اسپتال نه بیا بعد 400 چوک ته رالو. چوکې بند وره، 400 خلک راوتي وو، دکانونه بند وو، ټایرونه هغه چې کوم دی خلکو سوځول او چوک بند شو.
بیا زمونږ چونکې موږ د جمعیت علماء اسلام سره تعلق ساتو، شیخ صاحب زمونږ د جمعیت علماء اسلام د ضلع سرپرستو، نو زمونږ د جمعیت علماء اسلام چې کم تنظیم دی زمونږ کابینټ دی، کابینه ضلعي، موږ فوراً اجلاس راغوښته او د اجلاس نه بعد موږ چوک ته لاړو، هغه مشرانو تقریر وکړو، خلکو ته چې کم دی د دې ترغیب ورکړو چې تاسو به هیڅ قسمه سرکاري املاکو ته، دکانونو ته، پیټرول پمپ ته نقصان نه رسوي، چونکه سرکاري املاک دا زمونږ د دې ملک دي. عام سیول چې کومه آبادي ده، دکانونه دي، تاجران دي، دام زمونږ نه دي، دام عوام دي، دوی ته نقصان رسول ځان ته نقصان رسول دي. اوس هم د هغوی فیملی چې کوم دی لګیا ده چې تاسو به هیڅ قسمه وایلیشن نه کوئ. څنګه چې تاسو وی چې تاسو ته اطلاع ملو شو، شیخ صاحب به ډیلی هم په دې ټیم باندې دغه مدرسې ته دا چرته چې دا واقع شیخ صاحب با ځان رسو او لاول اکوړه خټک حقانی مدرسې ته، الته به د هغوی بخاري شریف درس دغه ته مقیم باندې چې کم خلک تاسو به موقع ته لاړې کنه، خلک څه وایي چې دا کم چارډه سي کړی دي، دا په موټر سایکل په موټر کې. اوس ډي پی او صاحب راغلی وو، هغه په خپله د عوامو ته تقریر وکړو، ډي سی صاحب ضلع 400 راغلی وو، هغې عوامو ته تقریر وکړو چې موږ ته فوټیج میلو شو، دغلته موږ سی سی ټي وي کیمرې چې کوم لګولي دي موږ فوټیج حاصل کړ، بس دومره پورې ټوله چې څونه فیملی ده، ټول علماء کرام، ټول حفاظ کرام دي، الحمدلله زنانې عالمان دي، مولانا علي احمد صاحب هغه د ترمذي چې کوم دی پړاوی مدرسه نعمانیه مانځای کې، ټول صوبه شیخ الحدیث دی، لوی عالم دی، بل چې کوم دی د هغوی زوی هغه ډاکټر دی، ټول رونه، ټول کورنۍ، ټوله چې څونه فیملی ده، ټول علماء کرام دي، ټول حفاظ کرام دي، زنانې عالمانې دي، د دوی نه یو لوی درس تدریس بس زه به درته ووایم چې ټوله صوبه یتیمه شوه. د عالم مرګ دا د عالم مرګ دی. شیخ صاحب خو په زړه باندې سوري کړو او ډېر لوی درد او تکلیف یې راورسو. مونږ ته یوازې نه د 400 د پښتونخوا بلکې د ټول پاکستان او ټولې نړۍ ته درد ورورسو. الله دې د شیخ صاحب شهادت قبول کړي. شیخ صاحب بې ضرره انسانو، د اخلاقو درس به ورکو، د امن درس به ورکو، او کم چې د دې ملک آیین او هغې مطابق د خپل سیاسي وابستګیم جمعیت علماء اسلام سره ساتله. حضرت شیخ صاحب سره یو میاشت مخکې زموږ ملاقات شو، ملاقات کې زموږ د تنظیم حوالې سره مغې سره څه گپ شپ او خبرې اترې شوې وي. جمعیت علماء اسلام زه ضلعي نایب صدر یم. شیخ ادریس صاحب ډېر لوی عالم و. زه وایم زه یو ګیله دا کومه چې د پښتنو نه ګورې خفه لاړو په دې 13 میاشت کې چې پښتنو څومره د هغه زړه ته تکلیف ور رسولی دی که نه، نو زه حیران یم چې د هغې به احساسات سو او هماغه خفه زړه باندې لاړو. او دویم نمبر خبره دا ده چې ګوره دلته تاسو سهاره داسې یې مونږ هم راغلي یو، ټول د جمعیت علماء اسلام علما او زمونږ دیندار عوام راغلي، مونږ له اوسه پورې نه چېرته سینیټر راغی، ضرورت یې نشته. ولې دا د قوم نمایندګان نه دي، صوبایي حکومت د طرف ته پکار ده چې وزیر اعلی راغلی و، گورنر راغلی و، لکه دا شیخ صاحب دومره معمولی انسان دی، د هغوی راتلو مونږ ته هیڅ ضرورت نشته. خو زه په دې خفه یم چې کله په دوی غم راشي نو زه دوی سره ولاړ یم، عالم دوی سره ولاړ دی، جمعیت علماء اسلام دوی سره ولاړ دی، خو چې په مونږ راشي بیا مونږ سره څوک نه وي ولاړ. زه د حکومتي ادارو نه د ریاستي ادارو نه دا مطالبه کوم، د آرمي چیف نه دا مطالبه کوم چې د شیخ ادریس صاحب په دې کیس کې د هغه انټرست والي او هغه د پکې دلچسپي والي او د دې ملزمان دې راښکاره شي. مونږ د شیخ حسن جان صاحب جنازه اوچته کړه، د شیخ عبدالغني صاحب د بلوچستان جنازه اوچته کړه، مونږ د شیخ سمیع الحق صاحب جنازه اوچته کړه، د شیخ حامد الحق صاحب جنازه مونږ اوچته کړه. مونږ هر وخت د امن جنډه لاس کې نیولې ده، د دې ملک غم دی را سره، د دې ملک د امن او امان فکر دی را سره. مونږ دا ملک روانول نه غواړو، د یو څیز روانول آساني، جوړول یې ګراني. دا ملک په لوی قربانو جوړ شوی دی. دا ملک چې آبادي او دا قایمي نو په دې کې ګوره د علماء کرامو د امن ډیر ضروري دی. اوس هم زه د حکومت وخت نه ډي پی او صاحب د آی جی صاحب نه مطالبه کوم چې زموږ څومره شيوخ دي، زموږ څومره علما دي، د جمعیت مشران دي، هغې ته د فل فروپ سیکورټي ورکړي. زموږ عالمان دغه رنګ ګرځي، هغې بیچارهګان د دې قوم حقیقي معنو کې خادمان دي. څنګه چې تاسو خبر وکړه چې پښتنو ورته ډېر مطلب هغه ته خفګان رسولی و که نه، زړه یې خفه و. دا سوشل میډیا باندې چې کوم بحث شروع شوی دا یادې دغه یادومه چې یو نسه خبره وه، یو ادا کلیپ و مخکې وروستو کټ شوی کلیپ و، هغې راغستی و د پښتنو چې کوم دی هغه ته
ډیر درد او تکلیف رسول او شیخ صاحب په درس کې دا ویلو چې زما د طرفه زما ټولو متعلقینو ته درخواست دی چې چاله به د کنځلې جواب نه ورکوي، صبر به کوي، خاموشي به کوي. خو دا خبره ما د هغه نه خپله نه ده اورېدلې، خو دا مې اورېدلې وه. وایي که دې پروپیګنډه کې او دې هوا کې زما شاګرد ملوث وي نو قیامت پر ورځ به زما لاس وي او د هغه به ګریبان وي. ګرانو کتونکو تاسو د ډي پی او صاحب خبرې مو اورېدې، واقعي چې ډېره زیاته دردناکه پیښه ده. د پولیس وینا دا ده چې هغې دې دپاره مختلف ټیمونه جوړ کړي دي، د سی سی ټي وي فوټیج چې کوم دي هغه هغې اغوښتې دي. الله دې وکړي چې اوسه پورې څومره داسې مخکې چې مولانا صاحب خبره وکړه چې نور علما کرام کم شهید شوي دي نو د هغې ته کیس خو تر اوسه پورې پته ونه لګېده. الله دې وکړي چې په دې کې پولیس ته کامیابي ملو شي او دا کیس ټریس شي. دې سره به دا وشي چې مولانا صاحب واپس نه راځي، خو کم سے کم د هغې چې کم هغې چې څومره خلکه خوښوي د هغې فیملي دی ته به دونه تسلي ملو شي چې د اخر دا چا او ولې. ډېره مننه.